السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو ته ښیم چې په سرکاري توګه باندې بوټي څنګه نالول کیږي او شجرکاري مهم څنګه شروع کیږي. دا زموږ کلي ته SDFO یعنی سب ډیویژنل فارسټ افیسر اپر دیر واړي دا هغه را رسېدلی یو پروګرام و، په هغې کې شرکت دپاره د بوټو نالولو مهم شروع کېدلو. نو دوی غوښتل چې دا مهم هم د دې ځای نه شروع کړو. دغې کلي کې یو تنظیم و فلاحي چې هغو د دې تود هرکلی وکړو او ډېر زیات عزت یې ورته ورکړو. دغه په سرکاري توګه باندې د بوټي نالولو مهم شروع کېدلو، نو دوی غوښتل چې دا مهم هم د دې ځای نه شروع کړو. دغه تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې چې په مختلف طریقو سره هغې له ډولونه وکنستل او بیا یې مختلف رنګونه ورکړه د دې دپاره چې هغه ښایسته ښکاري او اټریکټیو وي، یعنی خلکو توجه دې طرف ته راشي چې یاره خلکو مینه پیدا شي د بوټو سره. هغو بیا د یو مشر په لاس باندې د بوټو نالولو آغاز وکړو او یو بوټی نال کړلو. دغه بوټي نالولو طریقه هم تاسو ته په ویډیو کې ښکاري. ډیره په ښایسته طریقې سره دا بوټی هغو نال کړی شو. نو دغې نه پس دیو بیا مختلف خبرې اترې وکړې د بوټي د مهم حوالې سره. د کلي د نورو عامو خلکو په لاس باندې هم بوټي وکرل. دا تاسو ته چې مخامخ کومه شخصیت ښکاري سور مپلر والا علي حیدر سلطان خیل صاحب دی، یو شاعر هم دی. د دوی په کوششونو دا هرڅه کیږي او بیا دغه SDFO صاحب مختلف خلکو باندې سرکاري بوټي وویشله او په هغې کې ماشومان هم دي. د دغې کلي خلکو ته ډېر زیات بوټي ورکړل د دې دپاره چې دغه بوټي نال کړي او کلی علاقه ښایسته شي او زموږ وطن روښانه شي. دغه یو تنظیم و فلاحي چې هغو په دې کې ډېر زیات رول ادا کو او هغو تاسو کتلی شئ په ویډیو کې چې د ټولو سره بوټي ورسره دي. د دې مقصد هم دا و چې د خلکو ته یو پیغام ورکړي چې یاره بوټي وکرئ، ځکه چې نن سبا موسمیاتي تبدیلي هغه را روانه ده. موسمونه بدل شو د بوټو د نشوالي د وجې. بوټي خلکو پرې کړه، موسمونه ګرم شو، تودوخه زیاته شوه، د اوبو کمی راغی. نو موږ دغه یو پیغام ورکولو خلکو ته چې بوټي وکرئ. او سرکاري توګه باندې تاسو د بوټو طریقه هم ولیدله چې په سرکاري توګه څومره په ښایسته طریقه بوټي نالیږي.